بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا البيان نظر لأن التابع في الصغرى إن قيد بالحيثية منعناها، وإن لم يقيد بها لم يتكرر الحد الأوسط ولم ينتج المطلوب. ګوري که تاسو خیالي مخکې مونږه دا خبره کړې وه چې دلالت تضمني او التزامي، دلالت تضمني او التزامي دا چې کوم دی بغیر د مطابقین نه موجودیږي، بغیر د مطابقین. نو اصل کې دا چې دی التضمن لا يوجد بدون المطابقه، دا زمونږ دا وخه التضمن لا يوجد بدون المطابقه. کوئی خبره لأن التضمن تابع صغرى، لأن التضمن أو التابع من حيث أنه تابع لا يوجد بدون المتبوع، فالتضمن لا يوجد بدون المتبوع. دا خدامون شو نتیجه ګوري که تاسو خیالي خاماویل التضمن لا يوجد بدون المتبوع، التضمن لا يوجد بدون المتبوع بدون المطابقه. بیا د دې لپاره دلیل صغرا لأن التضمن تابع، لأن التضمن تابع دا صغرا او التابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع، لا يوجد دا قیاس په تضمن کې جوړیږي، دا قیاس په چا کې جوړیږي؟ التزام کې. ها الالتزام لا يوجد بدون المطابقه، وایي لأن الالتزام تابع او والتابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع بدون المطابقه، فالالتزام لا يوجد بدون المطابقه. نتیجه براشي کنه. اوس دا خو زمونږ چې کوم دی صغرا کبرا په دې باندې پوښوي، چې کله په دې باندې پوښوي نو اوس چې کوم دی معترض وي تاسو چې دا کوم قیاس جوړ کړی دی، سم جوړ کړی دی، دا کوم قیاس هم جوړ کړی دی، د دې قیاس متعلق ده نه تاسو کو چې دا قید د حیثیت دا په صغرا کې معنی او کنه معنی، دا قید د حیثیت دا تاسو په صغرا کې معتبر کوي او کنه معتبر کوي. تاسو پوهیږئ صغرا کوم یو وا التضمن نه، لأن التضمن تابع، لأن التضمن تابع. اوس دغه کې په کبرا کې راغلی نه دغه کې باندې دا صغرا مقید کوي او که نه مقید کوي. د تور دا خبرو کې ځانه چې مونږ دا مقید کو دا تی وایو التضمن تابع من حيث انه تابع. نپوئیگی التضمن تابع من حيث هو تابع. نو معترض وی که شرط دا کوم صغرا دا ته مقیده کې پکې د څه باندې د دې حیثیت باندې چې من حيث انه تابع، نو دینه چې کوم دی دا مونږ نه منوخه که پکې د حیثیت باندې مقیده کې، نو بیا مونږ څه کوو دا نه منوخه، ځکه په دې وخت کې به د دې نه نقصان دا لازم شي چې دا نفس مفهوم د نفس مفهوم د تضمن دا تابع دی. څه شي نفس مفهوم د تضمن دا څه دی؟ دا تابع د مطابقی دی. نه پوهیږئ نفس مفهوم د چا؟ د تضمن دا تابع د چا دی؟ او ګوري که تاسو خیالي ښه دلته کې دا تضمني چې کوم دی د دې مفهوم تابع د مطابقی نه دی، بلکې دا تضمني دا یو فرد د چا نه دی؟ دا د مطابقی نه دی. نه پوهیږئ نو کدلته کې دا صغرا ته مقیده کې په دې کې باندې چې من حيث انه تابع دینه نقصان دا لازمیږي چې مفهوم د تضمن دا تابع د چا ګرځي؟ دا د مطابقی ګرځي. او حال دا د تضمني فرد چې کوم دی دا تابع د چا دی؟ دا د مطابقی دی، مفهومي نه دی تابع. وګورئ نشوي
او کته وې دینا مونږ دلته کې چې ګم دې دا صغرا چونکې دې کې دا نقصان لازمي مونږ په دې باندې نه مقیده کوو په دې کې د حساب باندې نه مقیده کوو نو معترض وي په دې باندې نه مقیده کوي نو بیا تکرار په حد اوسط کې ناراضي تکرار په څه کې ناراضي په حد اوسط کې ګورړم به کې رغه التضمن تابعون التضمن او التابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع یا بدون المطابقه نه پويږي انت کې تابع سره کم کې لګي من حيث انه تابع کې لګي درې ده کنه ها او په صغرا کې صرف څه شه ده تابع دي کې ور سره نشته نو تکرار بچا کې رانلو دا په حد اوسط کې رانلو پس کې چې حد اوسط کې تکرار نه به نتیجه ورکړي شکل نه ورکړي نه پويږي نو که د حصو لګي په صغرا کې نقصان به کې دا لازميږي چې د تضمن مفهوم دا د چا تابع ګرځي دا د مطابقي ګرځي او حال دا د تضمن مفهوم تابع نه دی ښه دا هغه فرق دی دا تابع دی او کنا ته وی چې نه معتبر دی نو کنه دی معتبر بیا تکرار بچا کې راځي دا په حد اوسط کې دا ناراضي کوی نو دیو یو فی هذا البیان نظرون په دې بیان کې چې کوم دې نظر دی دا ګوري دا صغرا کورا ودا خپل جوړوي ها مکه په کتاب کې موږ دی ویلي ویلی ان التابع فی الصغرا هغه تابع چې په صغرا کې راغلی دی ان قید بالحیثیه کې چرته دا مقید کې په څه باندې نو فمنعناها مونږ څه کوو دا منع کوو نه منو دا خبره چې دا مقید دی په څه باندې پکې د حیثو باندې ولې که پکې د حیثو مقید کو نو بیا به د تضمن مفهوم دا مضبوط چوک تابع د چوګردي د مطابقي وګرځي او حال دا نه په فردیت کې دا تابع نه په مفهوم کې نه دی تابع خو شي وان لم يقيد بها او کچر به مقید نه کې په دې کې د حیثو باندې نو لم يتكرر الحد الاوسط نو بیا تکرار بچا کې ناراضي په حد اوسط کې ناراضي نو فلم ينتج المطلوب نو نتیجه به ورنه کې څوک ها زمون مطلب به حاصل دا بنشي کوئی نو يمكن ان يجاب ممکن ده چې د دې وخت جواب ورکړي شي د دې نه اے معترضه مونږ دلته کې دا صغرا چې کوم دې دا نه مقید تو په دې کې د څه باندې دا د حیثو باندې پکې دچا د حیثو باندې نو بیا کتره باندې سوالو کې چې دا ته مقید نه کې پکې د حیثو باندې بیا تکرار بچا کې ناراضي دا په حد اوسط کې ناراضي مونږ وایو دا حد اوسط کې چې کبرا کې کم حیثو معتبر دی کنه نو دا حیثو چې کم دی دا کې د محکوم به د پاره دی اې د څه لپاره دی د محکوم به د پاره دی د محکوم علیه د پاره دا نه دی چې د پاره نه دی د محکوم علیه د پاره نه دی او چې کله دا کې د محکوم به د پاره وګرځي څه د پاره نو بیا چې کوم دی قیاس منتج ګرځي ښا لکه دا غي د پاره مثال زید انسان زید اول انسان من حيث هو انسان ضاحك والانسان من حيث هو انسان ضاحك ودلته کې نتیجه ورکړي غاف زید ضاحك څه ته پوهیږي په خبره باندې ها نو دا غرنګ دلته کې مخا ويمكن ان يجاب عنه او ممکن ده چې جواب ورکړي شي د دې اعتراض نه چې بان الحیثیه فی الکبرى دا حیثیت په کبرا کې لیست قید للاوسط دا کې د اوسط د پاره نه دی معنی د محکوم علیه د پاره نه دی بل للحکم بلکې د څه د پاره دی فیها بدی کبرا کې د حکم د پاره دی پس کې بدی کبرا کې وګه په خبره تابع والتابع من حيث انه تابع للمثبوت ده مثبوت بار سره دا کې دیخه سدي نو فیتکرر الحد الاوسط تکرار بچا کې را لې اوس دا په حدی اوسط کې راغی ځکه الته کې تابع مطلق شو دلته کې تابع شو دا مطلق شو نه پوهیږي ها دا اعتراض چا کړی دی دا غي نه غو د څوک جواب یو ډېر مغلق دی ښا دې شیر علی څه څنګه ویلي
وی دلته کې چې کوم دی یو بل نقصان لازم شوخه څه شو وی نعم او یو اعتراض تا وی الله دې من المقدمتين دی هغه لازمیږي د دې مقدمي دوه لأن التضمن تابع او التابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع وش ما خبره دا څو مقدمي وي دو مقدمي نو دی وی نعم الله دې من المقدمتين وی او لازمیږي د مقدمتینونه لأن التضمن من حيث انه تابعون تضمن چې د دې حیثیت نوالی چې دې سبي لا يوجد بدون المطابقه دا نه موجوديږي بغیر د سنا مطابقت نه د دې مقدمونه دا نتیجه راوته نه پويږي د دې مقدمونه څه شو دا نتیجه راوته چې التضمن من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع نه پويږي دا نتیجه نه راوته د دې نتیجې نه یو نقصان لازم شوخه هغه نقصان پکې دا لازم شو چې تضمنه د حیثیت د تابع نه والی حیثیت د تضمنه دا چې د حیثیت چانه والی دا د تابع نه والی نو د مطابقین بغیر نه موجوديږي او حال دار مطلوب زمونږ دا دی چې مطلق تضمن بغیر د کېد سره د تابع نه دی بغیر د مطابقین نه موجوديږي او دا کوم مقدمه چې ذکر شو کنه دا هغه نه دا خبره معلومه شو چې تضمن چې د حیثیت د څنګه والی د تابع نه والی دی نه موجوديږي بغیر د سره د مضبوط مطابقینا دا زمونږ مطلوب دا نه دی مونږ وای مطلق تضمن کې د تابع ور سره وی او غنوي دا نه موجوديږي بغیر د سره دا د ما غنه د مطابقینا هغه دې لازمه نشو کوئی گئی وی نعم اللازم من المقدمتين او لازم د مقدمین دادا چې ان التضمن من حيث انه تابع چې تضمن چې د دې حیثیت نوالی چې دا تابع دی لا یوجد بدون المطابقه دا نه موجودیږي بغیر د سره دا نتیجه د کم ځای نه راوته دا صغرا کبرا نه راوته هو غیر المطلوب دا څه شی دی وی والمطلوب مطلوب زمونږ دا چې ان التضمن مطلقا لا يوجد بدون المطابقه نه موجودیږي سره او هو غیر لازم هغه چې کوم دی لازم نشو د سنه د مقدمتینونه کار دی چې دا څه شی وي دا ثابت کړي وي